السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم، السلام ماہ ایمان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاص رمضان پیکج سره عظیم تاسو د اخلاص خادم یا سهار ملګر راغلی او کابل ته بخښي روان دور مرحوم کور ته کم چې نه لوبیانې دي یو دوی دی ماشوم توقع تللی دی مدرسې ته کوم مسافرو چې پیکج را لېږلی دی کوم مسافرو د اخلاص رمضان پیکج کې خپلې مرستې کړي دي خپلې خوشحالۍ شریک کړي داسې یتیمانانو سره هغه پیکج هم نن ناوړی دی راغلی او کابل ته دې ماشومانانو کابل بازار کې معلومات وکړو زموږ سره د دې د ګاونډۍ رامشر هم د دې راته د کور نشاندهي وکړه چې دې ځای کې داسې دا ماشومانان دي مستحق دي ستاسو د اخلاص دا پیکج متعلق وکړه دا زموږ تنظیم د اخلاص ویلفیر چې وایي که دنیا د ګوټ ګوټ نه مسافر داسې خلکو سره خپلې مرستې کوي داسې خوشحالۍ ورته ورکوي د اختر خوشحالۍ د روژې خپلې سره شریکوي کوم خلکو چې رالېږلي دي دا کور څومره مستحق دي او هغې خلکو ته ستاسو څه میسج دی چې هغوی د مسافرۍ په ژوند کې هم د خپلې علاقې د داسې بچیانو خدمت کوي. بالکل جی موږ شکریا ادا کوو د هغه مسافرو چې کومه لکه د خپل کومه ځان چې سم پیسې ګټلي د هغې کې د غریبانو حق لري دا کور چې دی دا ډېر ښه پېژنو زموږ محلي دي او دا بالکل مستحق دی دا ملګري راغلي وو دې زما ته پوښتنه کوم چې او زموږ محله کې داسې خلک شته دی د دې چې دی هغه پلار وفات شوی دی او دغه یو 9 تنه خویندې دي او یو ماشوم ورور دی لکه دا ګټې وټې څوک نشته دی یو الله دی او بس دا اخلاص والا ډېر شکریا ادا کوو چې په داسې خلکو باندې نظرثاني کوي. ښه دلته جي او دې ملګری هم یو داسې انسان دی چې کله ته معاینه وکړه نو خپل دوکان یې بند کړو زموږ سره راغی زموږ سفر جاري دی اخلاص رمضان پیکج جاري دی اخلاص رمضان پیکج به هم ورکوو الحمدلله دې سره سره به موږ افطار پیکج مختلف هسپتالونو کې هغه مریضان هغه مستحق خلک چې کم کور ته تګ راتګ نشي کولی او زموږ سره اوسئ اخلاص سره اوسئ اخلاص ته هغې دردېدلو اواز دی او هغه اواز تاسو هم د ځان سره شریک کړئ په هغې اواز کې شریک اوسئ. ډېره ډېره مننه کیمرمین عمریات سره اجازه سهار ورکړئ اجازت د الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.